مولوي صاحب چې کوم ستې قریب ولو څو کاله اولاد نو 10 کاله اولاد مولوي صاحب یو وار بیا راته وایه څو کاله اولاد نو 10 کاله اولاد نو 10 کاله ورسه د هغه چا څه پوښتنه وکړه چې هغه په دا 10 کاله هغه اولاد نو پر هغه تېر سوي وایي چې پر کوم چا تېر سوي هغه ته ډېر ښه درک ورکوي دا 10 کاله چې اولاد نو څومره به دردېدلي ول ستړي سوي بل 10 کاله خو مولوي صاحب په خوله یادېږي بیا چې کله دغه تقریبا 10 کاله اولاد نه ولو چې کله ډاکټر محب جامع اینډ هربل سینټر کې په ډاکټر محب هربل میډیسن سره په ډاکټر مولانا باندې علاج وکړي بیا الله الله شفا ورکړه دوه بچیان یې ورکړو یو هلک یوه نجلۍ ماشاءالله الحمدلله اللهم لك الحمد ولك الشکر شکرا ستۍ د طرفه د ټولو د طرفه موږ به دې ته مبارکي وایو ډېره مبارکي وایو او اوس مولوي صاحب چې دې ته الله دغه اولاد ورکوي او اجانیم ورسره د موږ خو هغه اجاني خو مجلس نشي کولی مجلس دلته مالته ګرده مجلس چې دی هغه موږ ته بیان کړه چې موږ په دې باندې خوشحاله سو مولوي صاحب چې دې ته دا دوه اولاد میراث ول ډېر خوشحالي کله ډېر خوشحاله دي ولې نه دي خوشحاله د الله شکر کوي بار د الله شکر ادا کوي لکه زه چې هر ساعت کې د الله شکر ادا کوم الله چې لکه څنګه چې الله ماته دوه زه د عوام ته چې الله ماته دوه زامن د دوو کور والا اوسه په یوه ګانټه کې دننه الله ماته راکوي نو ته دې الله نه درکوي ښایسته رب خو خالي زما نه دی د ګردو دی خالي به موږ ته ناامیدي نه کوو الله په قرآن کې وایي لا تقنطوا من رحمت الله الله وایي زما د درباره سمه نه امیده کېږه